بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم ستاسو ورور ستاسو مرګره شاهان خان او تاسو ګورئ تفتیش نیوز. ګرانو کتونکو، د خواجه خیلی په پل باندې ولاړ یم، ډیر زیات سین راوته دی. دلته کې زمونږ مرګري ولاړ دي، د هغو سره خبرې کوو چې هغه خلکو له څه پیغام ورکول غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاهان خان څنګه ښه تاسو؟ تاسو ډیره مننه. سین خو راغلی او دا خلک تماشو له راځي. زموږ د ټولو خلکو درخواست دی چې د سیند د غاړې نه ځان لرې وساتي، ځکه د دوی جانونه موږ ته قیمتي دي او د لرګو نیو کوشش یا د ماهو نیو کوشش په دې کې نه کوي، ځکه دا یو سیلابي ریله ده او خلک د نقصانونو خپل ځان بچ کړي، د خپل ځان د خیال وساتي. او تاسو ډیره مننه کوو او ټولو خلکو ته درخواست کوو چې د سیند نه لرې کینې، لکه د سیند غاړې ته د راتلو کوشش نه کوي. زمونږ سره الیار صاحب هم موجود دی، د هغه سره خبرې کوو چې هغه څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره څنګه الله ښې برابرې په مزه کې صحت دې ښه دی؟ وروره بس سیلاب راوتی دی او د خپلو ملګرو ټولو ته دا اپیل کوو چې وروره د سیند د غاړې نه دې لرې ګرځي. د چا چې د سیند په غاړه کورونه یې هغو دې سیټ شي، کورونه دې خپل خالي کړي. ولې چې دې هېڅ پته نه لګي، د برې نه بار بار ټلیفون راځي چې ورو سیند زیاتېږي. نو بس د خپل خیال د خپل خلک وساتي او د سیند کوشش دې نه کوي چې یاره سیند ته دې راشي یا لرګیله یا ماحوله. مهرباني. مانی هم زمونږ سره موجود دی، زمونږ ډېر ښه ملګری دی، د هغه سره خبرې کوو چې هغه څه. السلام علیکم مانی. وعلیکم السلام. مانی څه پیغام ورکول غواړي؟ من خو دا پیغام ورکوم چې دا موږ د عوام ته دې درخواست دی چې د لرګو د نیولو د دې کوشش نه کوي. لکه په 2010 کې چې کوم نقصان زموږ د خلکو شوی دی، نو چې ځان د سیند نه او د دې نه په سیټ باندې وساتي، نو دا به ښه خبره وي او موږ به دا دعا به کوو چې الله دې موږ د دې آفت نه بیا وساتي او دعاګانې به دا کوو چې الله دې زموږ نه عذاب لرې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د خپل سوات ته ولس ته یو درخواست ورکوم، یو میسیج ورته کوم، یو پیغام ورته پیش کوم چې ډېر سخت حالات دي. د سیلاب ډېره سخته خطره ده. د سیند غاړو ته خپل پشیمه را پرېږدئ او د نور خلک کم کسان چې ګڼه ګوره په پلونو په دې باندې مه جوړوئ. ډېر سخت حالات دي او په دا وخت د استغفار ضرورت دی چې په نپلونو باندې ودرېږو او ذکر اذکار شروع کړو. که نه ډېر د سخت وخت سره موږ مخ یو. دا کمالات چې دي دا د حکومت او د چا د بس خبره نه ده، د الله تعالی یو عذاب دی او چې د الله نه سوال کو الله ته سر په سیده باندې پرېوځو. زما د ټول خو که په مدین بارین کې دي، که په سوات درشخیله مټه په دې غونډو علاقو کې کم خلک دي، خپل ځانونه محفوظ مقامات ته منتقل کوي او کم کسان چې کم ځوانان کم خلک د سیند په غاړه باندې د هغو کورونه او د هغو سره سامان وړئ، د هغو سره خدمت وکړئ او بې وجې تماشې او دا مه کوئ. ډېره مهرباني، ډېره مننه. دا زمونږ ملګري وو چې د هغو خبرې تاسو واورېدې. هغه دا خبره پکې زیاته کړه چې دا یوه آفت دی، یو سیلاب راوتی دی. موږ خلکو له پکار دي چې هغې دې لرګي نه نسي، هغې دې مهي نه نسي، ځکه چې د دې سیند هېڅ پته نه لګي. حالات ډېر زیات خراب دي، بارانونه نور هم ورېږي. د بل پروګرامه پورې ما خپل کوربه شان خان له اجازت راکوي. د الله په امان.